الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفي مقام الآخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معززو، ستاسو د وړاندې ما د قرآن کریم آیات تلاوت کو. الله تعالی په قرآن کې فرمایي: وانزل الله عليك الكتاب والحکمة، او اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، الله تعالی په تاسو باندې کتاب نازل کو او حکمت. وعلمك ما لم تكن تعلم، او تاسو له د هغه څه علم راکو د څه چې تاسو ته علم نه و. وکان فضل الله عليك عظیما، او په تاسو باندې د الله تعالی ډېر لوی فضل دی. مشهور مفسر قرآن امام ابن جریر طبرانی رحمت الله تعالی علیه د دې آیات په تفسیر کې لیکي، فرمایي په دې آیات کې د کتاب نه مراد چې دی هغه قرآن مجید دی چې د ټول جهان والو دپاره نصیحت دی، او د حکمت نه مراد چې دی هغه وعظ او نصیحت، امر نهي، حلال حرام وغیره احکام دي. او د علم نه مراد چې دی هغه د ما کان و ما یکون علم دی، یعنی هغه څه چې په دنیا کې شو او سبا کېږي د دې ټولو علم حضور صلوات والسلام ته الله عطا کړو، او دا د حضور صلوات والسلام باندې د الله تعالی ډېر لوی فضل دی. معززو، الله تعالی د انسانیت د هدایت لپاره کم و بیش 1,24,000 انبیا کرام را لېږلي دي لپاره د دوی د هدایت، او په دوی باندې د کتابونو او صحیفو په شکل کې وحی را لېږلې ده چې په هغې کې ټول جهان والو لپاره نصیحت دی. دا سلسله چې وه دا د حضرت آدم علیه السلام نه شروع شوې وه، او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې ختمه شوه، او حضور علیه السلام باندې یو جامع او اکمل ترین کتاب قرآن مجید نازل کړو. عزتمندو، د قرآن کریم د وحی آغاز چې و هغه د لفظ اقرأ نه شو، یعنی اے محبوب علیه السلام ته ولوله. دا وحی چې و دا په 15 آیاتونو باندې مشتمله وه چې په هغې کې د انسان د پیدایش او د تخلیق نه وروسته د علم ذکر دی. د دې نه په دین اسلام کې د علم د اهمیت پته لګي. الله تعالی غواړي چې خپل بندگان د علم د زینت نه منور فرمایي. حضور علیه السلام دې دنیا ته د دې مقصد لپاره تشریف راوړی دی چې د دنیا نه جهالت تیاری لرې کړي او د علم رڼا خوره کړي. حضور علیه السلام به هر خاص او عام ته دا تعلیم ورکولو چې علم طرف ته راغب شي. حضور علیه السلام بشمار احادیث مبارک د علم په اهمیت او فضیلت باندې مشتمل دي. حضور علیه السلام حدیث مبارک ته فرمایي: طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. فرمای علم حاصلول چې دی دا په هر مسلمان سړی او ښځې باندې فرض دی. انسان نه پکاره چې د خپل د ذات او کائنات په باره کې د ښه او بدې خبرې علم وي، او دا د علم حاصلولو نه بغیر ممکن نه ده. د انسان دی بنیادی ضرورت پیش نظر حضور علیه السلام علم حاصلول چې دی دا په هر انسان په سړی او په ښځې باندې فرض کړی دی. په بل حدیث مبارک کې راځي، حضور علیه السلام فرمایي: اطلب العلم من المهد الى اللحد. فرمای د مور د خېږې نه والی او تر قبر پورې علم حاصل کړئ. علم چې دی دا یو رڼا ده، که چېرته یو سړي سره رڼا وي نو دی به مخکې کامیاب وي، او که چېرته رڼا نه وي نو دی به مخکې هم ناکامه وي، او راتلونکي مصیبتونه او تکلیفونه به ورته نور هم سیوا کېږي. یو ځل حضور علیه السلام مسجد نبوي ته تشریف راوړلو، نو څه ګورو چې هلته 2 مجلسونه لګېدلي وو. یو مجلس چې و هغه د علم مجلس او بل مجلس چې و هغه د ذکر مجلس و.
حضور علیه الصلاۃ والسلام د دواړو مجلسونو تعریف وکړو او بیا راغی د علم په مجلس کې کېناستلو. نو صحابه کرام علیهم الرضوان تپوس کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم په مجلس کې خو تاسو کېناستئ خو د ذکر په دې مجلس کې ولې کېناستئ؟ نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته جواب ورکړو چې دا دواړه مجلسونه بهتره او خود الله په نس چې کوم بهتره مجلس دی نو هغه علم والا مجلس دی. زه ځکه رالم او د علم په مجلس کې کېناستم. عزتمندو دې واقعي نه دا معلومیږي چې په دین اسلام کې د علم ډېر لوی اهمیت او فضیلت دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام د علم اهمیت چې دی هغه صرف د اقوالو پورې نو محدود کړی بلکې ډېر سخت حالاتو کې په مسجد نبوي کې په ډېر سخت حالات کې په مکه مکرمه کې دار ارقم قائم کړی و او دا دار ارقم چې و دا د مکې نه بهر په غرونو کې واقع و او صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین ته به چې کله هم فارغ وخت میلاو شو نو راتلل او دلته به د علم تنده ماتوله. دا سلسله چې وه دا تقریبا د 14 کالو پورې جاري وه. خو کله چې د مکې کفارو په حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې تکلیفونه او مصیبتونه سیوا کړو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام مدینې طرف ته هجرت وکړو. خو د هجرت نه مخکې په مکه مکرمه کې په دار ارقم کې داسې عالمان او حفاظ تیار کړو چې هغوی به نورو ته د قرآن کریم تعلیم ورکولو. حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینې منورې ته تشریف راوړلو نو دلته یې د علم یو داسې مرکز قایم کړلو چې په هغې کې په زرګاو او په لکاو عالمان او حافظان تیار کړلی شو او دا عالمان او حافظان چې و دو بیا نورو علاقو ته هجرت وکړو او هلته یې د علم دین خورولو کوششونه شروع کړل. عزتمندو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی په جسمانی لحاظ او که په علمي لحاظ په هر لحاظ سره حضور علیه الصلاۃ والسلام ته درجه ورکړله په ټول مخلوقاتو باندې. او الله تعالی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته د علم په لحاظ باندې داسې درجه ورکړله چې هغه په مخلوق کې بل چاته نه ده ورکړي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي وانزل الله علیک الکتاب والحکمة وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما. فرمایي اے حضور علیه الصلاۃ والسلام پتا باندې الله تعالی کتاب نازل کړو او حکمت او تعالی د هغه څه علم راکړو د کوم چې تا ته علم نو او دا د الله تعالی په تاسو باندې ډېر لوی فضل دی. عزتمند حضور علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی داسې علم وعده کړی چې هغې په جهان کې بل چاته نو عطا کړی. الله تعالی په قرآن کې فرمایي وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فرمایي الله تعالی د غیب خبر هیڅ چا له هم نه ورکوي ما سوا د خپل پسندیده او خوښ رسولانو په هغو کې چې چاته خوښه شي نو الله تعالی ورته دا علم عطا کوي. او په بل آیات کې فرمایي عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. فرمایي په غیب باندې پوهه یعنی هغه ذات الله چې دی هغه بل چاته د غیب علم نه ورکوي لیکن په رسولانو کې چې چاته خوښ شي هغوی ته یې عطا کوي. عزتمندو د دې آیتونو په تفسیر کې که تفسیر جلالین وګورئ که تفسیر بیضاوي وګورئ که تفسیر خازن وګورئ او که تفسیر طبري وګورئ هر یو تفسیر په دې کې لیکلی چې د علم نه مراد چې دی هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام ما کان و ما یکون علم دی. یعنی هغه څه چې په دنیا کې شو او هغه څه چې په دنیا کې به کېږي د دې ټول علم حضور علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی عطا کړی دی. اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله تعالی علیه فرمایي وی په دې کائنات کې چې د ټول نه زیات غیب او پټ ذات دی هغه الله تعالی دی او الله تعالی چې دی نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته خپل دیدار هم عطا کړی دا د ټولو نه غیب دی او نور علوم ورته هم الله تعالی عطا کړي دي. اعلی حضرت رحمت الله تعالی علیه فرمایي اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې یو ځل حضور علیه الصلاۃ والسلام د سحر مونځ وکړلو کله چې مونځ وکړه نو حضور علیه الصلاۃ والسلام راغی او په منبر باندې کېناست او خطبه یې شروع کړه. فرمایي چې کله یې خطبه شروع کړه نو خطبه یې دومره طویله کړه چې د ماسپښین لمانځه وخت شو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام د منبر نه راکوز شو او د ماسپښین لمونځ یې کړو. فرمایي چې کله یې د ماسپښین لمونځ وکړو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام بیا منبر ته راوختلو او بیا یې خطبه شروع کړله تر دې پورې چې د مازدیګر وخت شو. فرمایي حضور علیه الصلاۃ والسلام د مازدیګر لمونځ له کوشو منبر نه
او فرمایي چې کله د مازدیګر مونځ وکړو نو بیا راوخوتو او خطبه یې شروع کړله او په هغې کې بیان شروع کړو. فرمایي چې تر دې پورې چې حضور صلوات وسلام د ماښامه پورې دومره طویل بیان وکړو نو حضرت ابو زید رضی الله تعالی عنه فرمایي چې حضور صلوات وسلام په دې خطبه کې مونږ ته د ما کان او ما یکون علم راکو، یعنی هغه څه چې په دنیا کې شو او څه په دنیا کې کېږي فرمایي دې ټولو علم مونږ ته حضور علیه الصلاۃ والسلام عطا کړلو. زما عزتمندو بشماره واقعات او احادیث د حضور علیه الصلاۃ والسلام په علم باندې ډک دي. د دې واقعینه مونږ ته دا معلومه شو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته الله داسې علم ورکړی و چې هغه علم بل چاته په هیڅ بل چاته په دې مخلوقاتو کې د سره ورکړی نه و. یو ځل یو یهودي بیزې ساتلې نو د هغه نه یوه بیزه شرمخ راغی او هغه بیزه یې ترې ویوړله. دا یهودي ډېر خفه شو خو بیا هم لاړه هغه شرمخ پسې منډه وواله بیزه یې ترې واپس راواغستله. هغه شرمخ چې کله دا ولیدل چې زما نه بیزه واغستله نو دی هلته کېناست او ورته د انسانانو په صورت کې خبرې شروع کړه. ورته یې وویل چې تا زما نه رزق وتښتولو، الله تعالی ماله رزق راکړو هغه تا زما نه وتښتولو. نو هغه یهودي ډېر حیران شو او ویل ورته چې ته خو د الله تعالی یو ادنا ورته وویل چې ته خو ډېر هغه یهودي ورته وویل چې ته خو ځناور یې ته څنګه خبرې کوې؟ نو هغه ځناور ورته وویل چې ته زما په دې خبره باندې حیرانتیا لري او تعجب لري، تاله زه د بل تعجب او حیرانتیا خبره را نه کوم. نو هغه یهودي ورته وویل چې آو ما د راکړه خبره. نو دې شرمخ ورته وویل چې د عربو په نخلستان کې یو داسې پیغمبر راغلی دی چې څه په دنیا کې شوي دي او څه په دنیا کې کېږي د هغې ټولو خبر هغه مخلوقات الله ورکوي. هغه یهودي ډېر حیران شو او دی بیا راغی مکې ته او کله چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د علم نه خبر شو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وکړو او په حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړلو. عزتمندو دا یو شرمخ و یو ځناور و چې دته هم پته وه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته چې څه په دنیا کې شوي دي او څه به کېږي د دې ټولو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته پته ده. نو نن سبا بیا زمونږ انسانان او خاص کر کې مسلمانان چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د علم غیب نه انکار کوي نو یقینا دا د ځناورو نه په بده درجه باندې دي. د دې واقعي نه هم د حضور علیه الصلاۃ والسلام د علم ثبوت مونږ ته میلاو شو چې الله تعالی ورته داسې علم ورکړی و چې الله تعالی په دنیا کې بل چاته دا علم ورکړی نه و. عزتمند د قرآن کریم قرآن عظیم الشان د حضور علیه الصلاۃ والسلام هر یو وصف بیان کړی دی. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو مونږ ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام چهره بیان کړو قرآن عظیم الشان جواب راکړي والضحى. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو مونږ ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام زلف بیان کړو قرآن عظیم الشان جواب راکړي واللیل اذا سجا. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو مونږ ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام سینه بیان کا قرآن عظیم الشان جواب راکړي الم نشرح لك صدرك. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو مونږ ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام سیرت بیان کا قرآن عظیم الشان جواب راکړي وانک لعلى خلق عظیم. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو مونږ ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام سترګې بیان کا نو قرآن عظیم الشان جواب راکړي الم نجعل له عینین. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو مونږ ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام شونډې بیان کړو قرآن عظیم الشان جواب راکړي ولسانا وشفتین. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو مونږ ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام نظر بیان کا نو قرآن عظیم الشان جواب راکړي ما زاغ البصر وما طغى. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو مونږ ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام رسالت بیان کا قرآن عظیم الشان جواب راکړي یا ایها الرسل. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو مونږ ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام نبوت بیان کا قرآن عظیم الشان جواب راکړي یا ایها النبی. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو چې مونږ ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام خاصه رحمت بیان کا قرآن عظیم الشان جواب راکړي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو چې مونږ ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام
ختم نبوت بیان کا قرآن عظیم شان جواب را گئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بكل شیء علیما. او کوم د قرآن عظیم شان تپوس کو چې موږ ته علم مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم بیان کا قرآن عظیم شان جواب را گئی وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. عزتمندو دا یو څو خبرې مونږ ستاسو د وړاندې کې ستاسو مخې ته وړاندې کړې که رب کریم نه دعا ده چې سم واورېدل او بیان مو کړل په دې باندې دې مونږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او خود رب کریم نه دعا ده چې څه کمی او تقصیر په دې کې شوی نو رب کریم دې مونږ ته معافي را نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.